أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام امت مسلمتا خصوصا د کورم ایجنسی غیرو مسلمانانو رونو پنوم باندې یو څو خبرې کوم. یو څو ورځې کیږي چې په کورم ایجنسی کې یو څو شرپسنده مولیان راپاسېدلي دي. هغوی په هغه علاقه کې د یو حق پرسته سړي چې هغه په سمکنو قوم کی اوسیگی او هغه موحدین دی، غالبا اهل حدیث ورونه دی. نو هغه کې هغه شرپسند مولیانو د هغوی خلاف پراپګاندا کړی دا او قومونه راپارولی دي. دا هغه شرپسند مولیان دي چې نن نه 10 کال مخکې د مولوی خان بادشاہ دامت برکاتهم خلاف راپورته شوي او بیا مناظرې نه وتښتېدل او قومونه غونډ کړل، فساد جوړ کو او د شیخ خان بادشاہ صاحب کوټې وسوځولې، کتابونه وسوځول، قرآن راواغستو. عوام ورته ووی چې دا خو قرآن مجید دی، دوی ورته ووی چې ورته ورواچوي دا د پنځپیریانو کتاب دی. بیا الحمدللہ سن 97 98 99 2000 کې دے بندا په کورم ایجنسی کې د الله د توحید आवाज پورته ک. امدغه مولیانو چې بیا زما خلاف راپورته شول او د توحید او د سنت خلاف سپکې خبرې کولې، خو مناظرې طاقت یې نه لرلو چې په هر ډګر کې به زه ورته کېناستم دوی به پټ شول. جلسې به یې کولې او په جلسو کې به یې زموږ خلاف ناکاره خبرې کولې، سپکې خبرې به یې کولې، کنځلې به یې کولې. بعضې داسې سپکې کنځلې هم ماته یاد دي چې هغه زه ویلی نشم، خو چې کله به د مناظرې او د علم میدان راغی بیا به دوی پټو. بالآخر زمونږ غیرو موحدینو رونو د دوی تمامې دسیسې ناکامې کړې او الله جل جلاله دوی نیست و نابود کړل. او په کورم ایجنسی کې د الله د یووالي د توحید او د سنت الحمدلله تر اوسه پورې دوره ده. هلته شرکیات چې کم د شیعګانو د وجې نه پیدا شوي، بدعات او رواجونه چې کم د هندوانو د زمانې نه پاتې وو، غیرو مسلمانانو هغو ټولو شرکیات او بدعاتو ته لتې ورکړې او خلک الحمدلله ټول موحدین دي. اوس پکې یو څو ملګري اهل حدیثو د توحید آواز پورته کړی دی، غالبا په ګوندل کې دي. نو دغه شرپسنده مبتدعین مولیان چې همیشه د شیعګانو در پرده ملګري دي او دوی هغه خلق دي چې یو ځلې پیر سیف الرحمن یو مریدي په دې وجه خلقو باندې قتل کې چې دا کافر دي. خو چې کله بیا هغه پیر سیف الرحمن سره زمونږ د موحدینو اختلاف راغی په باړه کې، نو دغه شرپسند مولا بیا یو لوی اشتهار لیکلی و وی چې پیر سیف الرحمن چې دی دا لوی بزرگ دی او لوی ولی دی. نو دا هر طرف ته اوړي، دا شرپسند دي، قومونه په غم اړوي. لہذا کورم ایجنسی کې چې څومره غیور خلق دي، څومره غیور موحدین دي، هغوی ته زه دا درخواست کوم خپلو شاګردانو ته غیر چاپیر چې څومره زما فالوورز دي چې هغه ټول دی کوشش وکړي چې دا شرپسنده خلق کینی. او حکومت ته دا درخواست کوم چې دا اهل حدیثو خلاف دا مولیان راپاسېدلي دي او دا اهل حدیث عاجزان دي، د ظلم نه بچ کی. پکار دی چې حکومت خپله کاروایی وکړي او دا شرپسنده خلک د بغاوت نه لاس ونیسي. که بالفرض دا خلک بیا داسې نه کوي او بغاوت کوي او په ښایسته ملک کې بد امني راولي او امن خرابوي، نو په کورم ایجنسی کې چې څومره زما فالوورز دي هغو ټولو ته زما د طرفه دا امر او دا هدایات دي چې هغه د دې موحد دا شاهد چې کم په ګوندل کې اوسیږي
د دغو په شا دي ودرېږي او د دوی ملګرتیا دي وکړي او د دغو ظالمانو لاس دي ونیسي او په هر لحاظ سره دې څوک ظلم ته پرې نه ښودلی شي. او دا څومره خلک چې د دې موحدینو د اهل حدیثو خلاف هلته راپاڅېدلي دي دا ټول باطل پرسته دي، مبتدعین دي، در پرده د شیعګانو ملګري دي. دې کې شک نشته چې زه اهل حدیث نه یم، اصطلاحي طور باندې زه اهل حدیث نه یم، زه حنفي یم، موحد یم، جماعت اشاعت توحید و سنت سره زما تعلق دی. خو نه، اهل حدیث اهل حق دي او هغه خلک چې کم خلک ورپاسې راپاڅېدلي دي دغو نه اهل حدیث ډېر ښه دي. دا کم خلک چې ظالمان دي او قومونه یې راغونډ کړي دي دا ټول مبتدعین دي. دا د شرپسندو یو ټولی دی، دا په ملک امن خرابوي، دا دین خرابوي او اهل حدیثو خلاف چې دوی کمې خبرې کوي دا ټولې بې بنیاده دي، بې حقیقته دي. تمام موحدینو د پاکستان ته خصوصا د قرم ایجنسۍ موحدینو ته او زما خپل فالوورز او شاګردانو ته دا هدایات دي چې دې مظلومینو د اهل حدیثو موحدینو مظلومینو په شا باندې ودرېږئ او ظالمانو په سترګو کې سترګې واچوئ چې خلک ظلم ونه کړي. هغه هم زموږ وروڼه دي خو هغه همیشه دپاره ظالمان دي او د ظلم طرف کوي او بېدیني کوي. هر وخت یې کړې ده. قرم ایجنسۍ کې کله هم چې قومي بغاوت جوړ شوی دی همدا موټي بر یو څو شرپسندو جوړ کړی دی او بقي دا خبرې چې دوی عمر فاروق پسې کنځلي کړي دي، دوی پیغمبر علیه صلات وسلام پسې سوال نه پیدا کیږي. اهل حدیثو دا نظریه نه ده، نه هغوی اهل حقو پسې کنځلي کوي، نه عمر فاروق او نه بل چا پسې. دا خو ټوله دنیا پوهېږي چې دا پراپیګنډې دي. دغه پراپیګنډې یو څو کاله مخکې زموږ خلاف کولې. موږ نه به یې نه وي یو ځل یې ویلي وو چې هله قرآن مجیدونه یې سوځولي دي، کله به یې وي چې هله د قرآن مجید بې حرمتي کړې ده. دا شرپسنده خلک دي. ټولو موحدینو ته درخواست دی چې په قرم ایجنسۍ کې د اهل حدیثو په طرفدارۍ باندې ودرېږئ او د مشرکانو مبتدعینو ته یې پرې نه ږدئ. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.